رسول الله مبارک وی د غلط او د ښه مجلس د ناستې مثال ښیي. د نیکانو خلکو سره ناسته او د بدانو سره ناسته د دې مثال موږ ته رسول الله مبارک ښیي. وی که حامل المسکی و نافخ الکیرې بنه تاسو نه پیژنئ. پخوا به خلکو دا چاکوان چړې تیری دکانونه به تاسو لیدلي، نو اوس ورته یو مشین ولګئ نو هغه لمبه کوي او هغه سکاره بلکل سره شي، بیا پکې اوسپنه کیږي، هغه اوسپنه ګرمه شي، بیا هغه څه شی شي، هغه اوسپنه وټکوي، هغه اواره کي او د هغې نه چړې چاکوان جوړوي. او پخوا به یې په لاس تاوله، په لاس. اوس دنیا ترقي وکړه، نو هغه په لاس به یې داسې زر زر تاوله او هغې به اور کو، دې ته به یې بنی وي او هغه سکاره به یې ایښو، نو هغه سپرو به پړق پړق کو، هغه بشیر کې به الوته را الوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیک مجلس مثال د عطري دی. ته چې خوشبو محل ته لاړ شي، په کوم ځای کې چې عطر خرڅېږي او د عطرو په دکان کې کښېنې، نو تا ته 3 فایدې رسي. تا ته به خوشبویي هم حاصله شي، او که تا د دغه خوشبویۍ نه څه واغسته نو فایده به تا ته رستم درکړي، او که هېڅ دې م وانغستل نو دغه صرف ناسته دې قیمتي ده. او که ته دغه بنی والا سره کېناستې نو یا به در باندې بسر کې راشي، اوبه دې سیزي، ټولې جامې به دله وسیزي. او که جامې دله ونه سیزي نو دغه بنی نه یو بدبویي پیدا کېږي دغه سکرو نه، نو تا ته به بدبویي حاصله شي، تا ته به هېڅ پیدا، یا به د جامې وسوځي یا به بدبویي حاصله شي، هېڅ پیدا به هم در نه کړی شي. نو د نیک او د بد محفل داسې دی چې نیک محفل کې کښېنې، که اسم نشو یو له 20 منټه به دې قیمتي شي، ښې خبرې به واورې. او که بنی والا سره کېناستې نو پرتوګ او کمیس به سوړې سوړې راوړې، دا به ټول ځکه هغه بشر کې به پتا باندې راشي. نیکانو خلکو سره به کښېنو، بدانو نه به ځان ساتو، او د خپلو نعمتونو د هغې شکریه به ادا کوو. تاسو ته نن ډېر لوی نعمتونه مهیا دي او حالات تر باندې داسې را روان دي، اندازه داسې ده. الله دې وکړي چې موږ محفوظ شو، خو مشکله ده، ډېره مشکله ده. د رسول الله مبارک د پیشنګویۍ متعلق من او تاسو انتهایی خطرناک دور سره آمنے سامنے ده، ډېر خطرناک. تمامه معاشره دا موږ ته ګنده ده، ګندې او دسماتی دی، بس چې خپه پکې ږدي او دسماتی دی، چې خپه ږدي او دسماتی دی، ټوله معاشره درته ګنده ده. نو په دې ګنده معاشره کې ځان محفوظ ساتل ګران دي. هله به بچ کېږو چې موږ د ښو خلکو صحبت اختیار کړو.